ګرانو کتونکو د خیالي په غاړه ولاړ یو د اختر ورځې شپې دي د پښتونخوا د لرو پرتو سیمو نه د پښتونخوا واحد پکنیک سپاټ صدریاب ته په یو دړادړ را خلک روان دي سیل سپاټی له د کشتو نه اسونو نه اوښانو نه جولو نه مزې اخلي صدریاب تازه تازه کبان ورته خوري پارکونو نه خوند او مزه اخلي او دغه شانتې د سیند نظارې خو هم کوي خو ډېر خلک په دغه سیند کې لامبي د کشتو مزه اخلي نو په دغه اختر په دغه ورځو شپو کې زموږ دغه خلکو ته خواست دی چې دا د سیند دا خړې چپې دا ظالمې چپې د چا خاطر نه کوي ډېرې خونې ړنګې کړې ډېر د خوشحالو کورونه په خفګان کې بدل کړل نو په دې لحاظ سره به زموږ تاسو ته خواست وي چې تاسو راشئ چکر ووهئ خو د سیند د لامبلو نه اجتناب وکړئ لامبې مه او موسم هم ښه دی نو په دې حالاتو کې پرون په یو ناوړه پیښه په 400 کې راله شپږ ماشومان یې ډوب کړل 3 ماشومان چې کوم دی یو عام کس ونیول چې هغه ته موږ خراج تحسین پیش کوو خو تاسو وایئ چې دلته کې وسایل دي نو نه سیول ډیفنس سره دا وسایل شته نه ریسکیو سره دا وسایل شته چې د اوبو نه کس روباسي تر څو چې اوبو دغه کس خپله غاړې ته نیر وړي نو لحاظه زموږ حکومتونو سره زموږ ضلعي انتظامیې سره هغه وسایل نشته نو تاسو د دې سیند د دې چپو نه ځان ساتئ د تملام به موږ سره توپان صاحب هم دی توپان صاحب چکر خو دې وخو یو لوی علم را روان دی خیالي ته علب خان روډ ډېره مننه خیالي ته صدریاب ته دا د 400 ډېر تاریخي ځای لري او دلته مطلب دا دی چې د غونډې خیبر پښتونخوا د مختلفو ضلعو نه خلک راځي او د اختر په دې ورځو کې خو ډېر زیات راشي خو د بده مرغه بدقسمتي داره چې انتظامیه د پچوالي سوله کوي بیا هغه عملي کولو دپاره څه اقدامات پکاري لکه دا حل نه دی د مسلې چې خلک د لامبي نه که چا سره والدین مطلب دا دی څوک داسې کسان دي چې ته په هغوی باندې بینډ لګیا نو بینډ پرې مه لګوه دا ډېر کم عمر ماشومان چې مطلب دا دی د دوی لامبل نري پکار دلته خو غټ خلک هم راځي حکومت سره هېڅ انتظام نشته بل د 400 انتظامیه چې کومه ده نو په دې حواله ناکام په دې را چې کله څه وقوعه وشي حادثه وشي نو دوی بیا په تیش کې راشي لکه دغسې که تاسو ګورئ کونډ پارک کې مسله شوې ده نو چې هلته هم حادثه وشوه کشتۍ مطلب دا ډوبه شوه خلک ډوب شو زندګي لاره ختمه شوه نو د هغې نه بعد هلته هغه کونډ پارک کې بند کړه سیلي کړه چې څوک په نه راځي دغه پوزیشن پرون دلته هم د انتظامیې دی پرون هم 10-12 کسان نیولي دي خو زه بالکل د دې مذمت کوم نیول د دې حل لري دې لپاره اقدامات پکارو چې ډي سي صاحب یو ایسي وقف کړی وي د دنیا ایسي ګان دي او ډي پي او صاحب د یو ډي سپي ډیوټي لګولې وي چې هغه مطلب دا دی د خیالي او صدریاب باندې د سهار نه ماښامه پورې سوزله روند کو ګرځېده پې دې لپاره انتظامیه اکتې وه خو اکتې او نه را باقي پاتې چې د رسکو خبره نو رسکو والا خواس یو ډرامه را د دې لپاره چې تا سره انتظامیې سره غوطهخور دي په داسې حالاتو کې انتظامیې له پکار دي چې غوطهخور روغواړي ځکه چې په 400 کې دا 2 سیندونه دي دومره څه غټه مسله نه را لکه که ته خیال وکړې په دې خیالي کې دا مخامخ کورونه چې دي د بشیر لاري د دوی بچي دا بشیر لاري یو تاریخ دی چې دوی څانه مړي د دې سیندونو نه روغ کړي ډېر جمدي خلک روغ کړي خو دوی له چل وردي طریقه وردي د رسکو حالات خو تاسو په صدریاب کې ولیدل چې دغه رسۍ یو په لاس کې نیولې ده او بل د سیند منځ کې ولاړ دی په دې طریقه خو نه دغه کېږي نو دا اختر خو به تیر شي خو انتظامیې له پکار دي چې د دې لپاره بیا ټوس اقدامات کوي او د پچوالي عملي کولو دپاره صلاح عمل پکار خو علب خان به دلته بنیادي وجه بله ده حکومت چینج شوی دی نگران حکومت ختم شو په ملک انتخابات شوي او په KP کې د پاکستان تحریک انصاف چې په دغه ځای کې ورته د سني اتحاد کونسل حکومت ویلي چې د هغې حکومت په وجه دا زاړه افسران چې دي دا په یاره کې دي د دوی اینی ټایم ټرانسفر کېدو والې د 400 د ډي سي له 400 د ډي پي او په دغه وجه دوی له دفترونه نه روځي او ډیوټي نه کوي د 400 د لایې نه ډېر صورتحال خراب دی د مختلفو سیندونو کې دلته مطلب دا چې کم مشکلات دي کم مسایل دي په هغې کې انتظامیه ناکام ده بالکل ګرانو کتونکو چې چاله چل ورځي نو هغه نه وسایل اخیستي دي بشیر کاکا دا سیول ډیفنس د بحال کړی دی د بنیاد دی ښودلی دلته کې د فعال کړی دی نن هغه ته توجه نشته دی او خانان پکې راځای کړي دي چې هغه
د پپوزه مچ نه پرېږدي د 400 سیول ډیفنس دی وخت کې یرغمال نو هغه مسله ده هېڅ قسمه کارکردګي یې نشته دی. بله خبر دا چې کشتۍ تا بند کړې نو دا کشتو والا ماخر دی خو دوی ته وایي چې دونه کسان به خېجې نن د هغوی مزدورۍ ولاړې دي او د هغوی کار نشته دی نو دې ته هم توجه پکار ده او خلکو ته ډېر احتیاط پکار دی. بل په موټر سایکل چې څوک ګرځي چکر ووهې او کور ته غم موړی کور ته جړا موړی ځان مات کنډم کور ته موړی او تاسو بدله چې هسپتال ایمرجنسي ته یې بوځي نو نشه نه درکوي انجکشن دله داسې وهي وي د خپله نشه ډېره زیاتره نو ځان کې دغه نشې مه راولئ چې موټر سایکل غلط استعمال وکړي د ګاډي غلط استعمال وکړي دونه مستو کې مه راځئ چې بیا به کې نستۍ ته پروځئ کټ ته به کې پروځئ دار څه نه به کې خلاص شي نو راشئ چکر ووهئ زبردست پکنیک سپاټ دی خو احتیاط پکې وکړئ. مننه.